أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لعن الذين كفروا لعنت کړی شو پاکستان باندې چې کفر یې کړو من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا علی لسان داود پجبا د داود علیہ السلام باندې وعیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم باندې ذالک دا لعنت بما عصوا په سبب د دې چې دی نافرمانی کړې وه وکانو یعتدون او دی چې د حد نه به تجاوز کولو کانو دیو لا یتناهون چې یو بل به نه منې کولو عن منکرن د ناروا کارنا فعلوه چې دی کړو هغې لره لبئس ما کانو یفعلون البته بد د هغه چې دی کوي ترا کثیرا منهم تبوین ډیرو لرا د دینا یتولون الذین کفروا چې دی دوستی کوي آکسانو سره چې کفر یې کړی دی لبئس ما البته بد د هغه څیز قدمت لهم انفسهم چې وړاندې لېږلی دي دپاره نفسونو د دي اندا چې سخط الله علیهم غصه کړی د الله تعالی په دې باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دي همیشه پاتې کېدونکي وي. د اهل کتابو او د بني اسرائیلو مذمت بیانیږي چې دا داسې خلک دی چې په دې باندې د انبیاء کرام علیهم السلام په ژبه باندې لعنتونه شوي دي. هغه د داود علیه السلام نه والې تر عیسی علیه السلام پورې او مختلفو پیغمبرانو په ذریعه سره په دې باندې لعنتونه را لېږلي شوي دي. لعنت چې په چا راځي نو ځکه چې دې د لعنت کارونه کوي د دې د سرکشو د بغاوتونو او د سازشونو د وجې نه نافرمانو د وجې نه په دې باندې ټایم په ټایم باندې لعنتونه کېدلو. او یو بنیادي وجه دا وه چې دې عمومي طور باندې په ګناهونو کې مبتلا وو. عام خلک په ګناهونو کې مبتلا وو او یو بل به منې کوم نه د ګناهونو نه سره د ګناهونو سره د بدعملو یو بل سره به تعلق هم ساته او دوستۍ به هم کولې. د هغې په وجه په دې باندې لعنتونه وشو. آیتونو نه یو سبق مونږ ته ملو شو چې تاسو هم د بني اسرائیلو په شانتې مه کېږئ چې تاسو کې څوک بدعملۍ شروع کړي بدکارونه شروع کړي نورو خلکو له پکار دی چې هغوی منې کړي او چې هغوی نه منې کېږي نو دوی له پکار دی چې سره قطع تعلق وکړي. د منع کېدو نه بعد ای سره یو ځای کېناستېدل او پاڅېدل او تعلق ساتل او دوستي کولو دا هم د بني اسرائیلو کار شو. هغې کې به چې چا ګناهونه کولو اول به خلک هغوی منې کړو چې نه به منې کېدل بیا به سره یو ځای ناست پاستو نو عمومي عذابونه په دې باندې رالو. لعن الذین کفروا لعنت کړی شو په کسانو باندې کفرو چې کافرانو لعنت د الله د رحمت نه لرې کېدو ته وایي. دې د الله تعالی د رحمت نه لرې کړی شو. دا چا باندې من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه بني اسرائیل هم دکه دي یهود او نصارا دا دواړه دي علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام باندې و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی چې زوی د مریم دی د داود علیه السلام په ژبه یعنې دغه په ذریعې سره هم په دې باندې لعنت شو او د عیسی علیه السلام په ذریعې سره هم په دې باندې لعنت شو. د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام منځ کې تقریبا 1000 کاله زمانه ده. نو دې مطلب دا دی چې دې باندې د لعنت مسلسل شوی دی
د داود علیه السلام د والی تر عیسی علیه السلام تر زمانې پورې شروع د داود علیه السلام نه وشوه او دارنګې تر عیسی علیه السلام باندې خاتمه وشوه. نو منځ کې چې څونه پیغمبران راغلي دي د ټولو په ذریعې سره په دې باندې لعنتونه شوي دي. یعنې گویا کې د دې دا سرکشي او بغاوت دا یو خاص زمانه کې نو د داود علیه السلام زمانه کې دی شروع کړی ده او روانو مسلسل تر عیسی علیه السلام تر زمانې پورې. نیا هدایت مطلب دا دی چې دا لعنت په دې باندې مسلسل شوی او ډېره زمانه شوی چې شروع داود علیه السلام د زمانې نه شوه تر عیسی علیه السلام تر زمانې پورې. او یا مطلب دا دی چې د داود علیه السلام په زمانه کې په دې لعنت شو او د عیسی علیه السلام په زمانه کې په دې باندې لعنت شو. بیا په مراد خاص زمانه او خاص قوم دی. د داود علیه السلام زمانه کې چې کوم خلق او د ایلا چې سمندر په غاړه باندې آبادو او دی د ښکار نه منع کړی شوي وو د خالی په ورځ باندې او دی وکړو خلاف ورزي وکړه د داود علیه السلام په ژبه په دې باندې لعنت شو. روح المانی لیکلی دی وی داود علیه السلام دی ته خیره وکړي چې اللهم البسهم اللعن مثل الرداء، اے الله دی ته دا لعنت داسې ورواچې لکه څنګه چې صادر خلق د ځانه غیر چاپیر تو کی. دا تشبیه ده لکه صادر چې خلق د ځانه بند په بند تو کی سلور طرفونو نه خدای دا شان د لعنت هم د دینه غیر چاپیر تو کی. او دارنګه مثل المنطقه علی الحقوین لکه څنګه چې کمربندو خلق د نیملانه تو کی وی دا شان د لعنت هم د دینه غیر چاپیر تو کی. داود علیہ السلام خیره وکړي دغه خیرو د وجنه فمسحهم الله قردتن الله ردین شادوغان جوړ کړو. دا ای طرف ته اشاره کی. او د عیسی علیہ السلام په زمانه کې چې 5000 کسانو او د عیسی علیہ السلام نه د دسترخوان مطالبه وکړه چې د اسمان یو دسترخوان نازل کا راکوس کا چای باندې قسمه قسم میوه وي موږ ومنو چې ته پیغمبري. عیسی علیه السلام دی پوه کړو چې معجزه مغواړي کبیا نه منې یا پکې شک کوي یا رسو کېږي نو عذاب به در باندې راشي. دی موږ ومنو دسترخوان په دې باندې راغی او د هغې باوجود یې ونه منله. نو عیسی علیه السلام دغه 5000 کسانو ته خیره وکړي او خیره یې داسې وکړي اللهم عذب من کفر بعد ما اکل من المائدة عذابا. الا د دې دسترخوان نه چې چا خوراک وکړو په خپلو سترګو باندې ولیدو او په خپل مخصوص کړل چې دا دسترخوان واقعي دسترخوان دی څه خوب نه دی څه کهانی نه ده یا څه خیال نه دی او د هغې باوجود هم نه مني الا دې له عذاب ورکې عذابا لم تعذبه احدا من العالمین داسې عذاب ورته ورکې چې تا مخکې چاته نه ورکړې. ولعنهم کما لعنت اصحاب السبت او الله په دې داسې لعنت ووایي لکه څنګه چې هغه د داود علیه السلام په زمانه کې هغه قوم باندې لعنت راغلو. و دا خیرې قبول شوې فاصبحوا خنازیرا دی وګرځېدل خنزیران د دینه جوړ شو. وکانو 5000 رجل دا 15000 کسانو اور پدې کې ما فیهم امرات ولا صبی پدې 15000 کسانو کې ماشوم نه و زنانه پکې نه و دا ټول نارینه او بالغ او خو خيار او سمجدارو دسترخوان په خپل وغوښتو ویلی دا وی خړلو بیا هم نه منلو. عیسی علیه السلام په جبا پدې باندې لعنت شو دین خنزیران جوړ شو. یا خو داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام نه مراد هغه خاص واقعات دي او یا مراد دا چې داود علیه السلام د زمانې نه په دې باندې لعنتونه شروع شو او تر عیسی علیه السلام تر زمانې پورې لعنتونه په دې باندې موسی علیه السلام هم کړي دي او دارنګه نبی علیه السلام هم کړي دي. ولیکن دا چې داود علیه السلام په زمانه کې او د عیسی علیه السلام په زمانه کې خاص واقعو شوي او دا لعنت عملی طور باندې ظاهرم شو چې ردین شادوغان او خنزیران جوړ شو. نو ځکه د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام نوم واغستو. د موسی علیه السلام په زمانه کې په دې باندې لعنت شوی ری خو هغه په دې باندې ذلت مسلط شو د دین شادوغان او خنزیران جوړ نشو. د نبی علیه السلام په ذریعه سره په دې باندې لعنت شوی دی
او چونکې دین شادوغان او خنزیران نری جوړ شوي لعنت په دی وشو خیری وته وشوي اثر ښکارا شوی دی په د شادوغانو د خنزیرانو په شکل کې نو ځکه د نبی علیہ السلام نوم وانغستو دارنګ د موسی علیہ السلام نوم وانغستو د داوود علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام نومونه واغستلو وعیسی ابن مریم او په جبه د عیسی چې زوی د مریم نه دغه په ذریعه سره مشیو ذالک دا لعنت بما عصوا وكانوا يعتدون دو وجه بیانی چې په دې باندې د لعنت ولې وشو نو بما عصوا په سبب دغه چې دی نافرمانی کړې و دا عصوا ماضی ده او مطلب دا چې دا نافرمانی چې و دا په دې کې د پخوانه را روانه و ځکه ماضی تیر شوی زمانی ته وي ان دا کار په دې کې د ډېر پوخ را روانو خلک اداره د ډېر زوړ عادت ته اداره د ننوزي دا نافرمانی دا عادت په دې کې زوړ پروتو وکانو یعتدون او دی چې د حد نه تجاوز کو دا کانو یعتدون ماضی استمراری ده مطلب دا چې یو کار مسلسل او بار بار کیږي نو دا د حد نه تجاوز کول او د حد نه تیریدلو دا ردی او پیرن او دا به بار بار کو په هر زمانه کې به کو بل دا بما سو وکانو یعتدون وي د بما سو تعلق مخالفت ته د الله د حکمونو نافرمانی او مخالفت به کو او د وکانو یعتدون مراد ازرار الانبیاء پیغمبران ته تکلیف رسو وکانو یعتدون پیغمبران ته تکلیفونه رسولو بما عصوا مراد الله د حکمونو نافرمانی کولو ابن عاشور د خپل توجیهات هم دا کړی دي چې د کانو یعتدون مراد په هر زمانه کې انبیاء کرام ته قسمه قسم تکلیفونه رسولو لکه د موسی علیہ السلام ته کې لوی شخصیت په هغه باندې الزامونه او تهمتونه لګولې دي په یو نبی باندې تهمت لګول او الزام لګول د سونه لوی جرم او سونه لوی ګناه دی نبی معصومی نبی د خلاف اولا کارونم ځان ساتي ګناه ډیره لوی خبر ده نبی بلا ګناه کم ځای وکي هغه داسې یو کاروم نه کی چا نامناسب وي پیغمبر نامناسب حرکتونه نه کی نامناسب کارونه نه کی او دی په انبیاء کرامو تهمتونه او الزامونه لګول ځکه وکانو یعتدون ازرار الانبیاء پیغمبران ته به تکلیفونه رسولو کانو لا یتناهون کانو دیو لا یتناهون چې دی به یو بل نه منې کولو ام منکرین د نارواو کارونه منکر ناشنا کار ته وي منکر هغه چې ناشنا وي منکر او نکیرو هغه دوه فرشتیم دي چې د کافر نه او د مشرک او د منافق نه سوالات کی من ربک و من نبیک و ما دینک په قبر کې چې کوم سوالات کوم دوه فرشتي کې یو منکر دی او بل نکیر دی دا نکیرم په معنا د منکر سره دی ان دواړه فرشتي ډېر په ناشنا او خوفناک شکل کې راځي ځکه ته منکر او نکیر وي خدا کافر ته او مشرک ته او منافق ته راځي مومن مسلمان ته منکر او نکیر نه راځي هغه مبشر او بشیر راځي زیر ورکون کې فرشتي وي نه تم ځکه منکر او نکیر چاړي ناشنا حالت کې وي نو دا هر ګناه منکر دی لکه د مؤمن مسلمان د مزاج سره موافق نیکی دا او نیک عمل دی دا ګناه د مؤمن مسلمان د مزاج نه خلاف دی نو ځکه ته منکر ویل کېږي ګناه ته منکر ځکه وي چې دا د مؤمن مسلمان لپاره ناشنا خبره ده یو زموږ مزاجونه اوس بل شان شو او زموږ خو مزاجونه ګناه سره موافق شو او نیک عمل مونږ په زور باندې کو مؤمن مسلمان باندې نیک عمل ته خود به خود زی تکه د روح ازاده او د سره د مزاج سره موافق دی ګناه ته بدی په زور ته بوزیبا مؤمن مسلمان به ګناه لنزي دی به ګناه ته په زور بوزي لیکن چونکه ګناونه دومره ډیرو شو زمونږ نه چې زمونږ اوس مزاج ګناه سره جوړ شو او زمونږ مزاج اوس نیکه ته په زور ازي ورنه چې کله د خیر زمانه وي او نیکه کله ډیری کیږي بیا نیکی کول به آسانی ګناه کول به بیا ګرانی د مؤمن مسلمان او د منافق مثال حدیث کې دغه ور کړی دی چې مؤمن مسلمان نه ګناه وشي لکه غر چې رده په سر باندې پروت دی او دای سونه بوجي دومره بوج با په مؤمن مسلمان باندې
نو څه مطلب دی به دا بوج د ځانه غورځي به دی به فورا توبه وباسي ندامت به اختیاري معافي به غواړي او دا بوج به ځانه لرکي به دومره ډېر نیک اعمال به کوي چې دا ګناه نحوست او سپېروالي ختم شي. او منافق دی چې ګناه وکړي نو داسې به ورته ښکاري لکه چې ماشي په بدن ناستي او پاسي، لکه د ماشي کېناستېدل او پاسېدل څه مسله نه ده، سړی مخصوصي نه. دارنګې دا ګناه کل به منافق ته څه ښکاري نه. د دې حدیثونو ته چې انسان وګوري او بیا انسان خپل ځان ته وګوري ډېر زیات یاریدل پکار دي چې موږ ته هم دا ګناه کول داسې آسان شو او څه مسله موږ ته نه ښکاري او موږ ته اړو څه معافي غوښتل اړو پروا نه چا او ګناه کول خو بالکل ډېر آسان کار شو. نو منکر هر یو ګناه هر یو ناشنا کار توي. کانوا لا یتناهون عن منکر، یتناهون باوی مفاعله ده دې کې یو کار چې په شریک باندې کیږي چې یو یم کی او بلم کی، لکه قتال جنگ توي. نو قتال وته ولي وي جنگ یو تن نه کی بلا کسان کی، دو کسان کم از کم جنگ کی، دوړ یو بل باندې گزار کی، دوه کته قتال وي. نو لا یتناهون دی به یو بل نه منې کو د ناروا او کارونه د دې مخ ته به ګناه کېدو او دی به ته قتل او یو بل به منې کو نه پویا کو به نه. چا به خاموشي اختیاروله او چا په پای باندې خوشحالي او رضامندي اختیاروله او چا به سر پکې مدد کو او څوک به ټول لګیا شو. چکله ګناه شروع شي رو 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 خلک پای کې شاملېږي نو عمومي شي بیا هر سړی بیا کی بیا نو دی دغه شان کارونه کولو. نو الله تعالی په عمومي عذاب راوستو، چانه شادوغان او چانه خنزیران جوړ شو او دارنګه قحط او ذلت او مسکنت په دی باندې مسلط شو. او د یو تن په بدعملو سره او د یو تن په ګناه سره الله تعالی عمومي عذاب نه راولي. دا قانون د الله تعالی نه دی چې په قوم کې په معاشره کې صرف یو تن خراب شو الله تعالی د یو تن د وجې نه ټول قوم له عذاب نه ورکي. چې کله ګناه عمومي شي عام شي بیا الله تعالی عمومي عذاب راولي. که حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لا يعذب العامه بعمله الخاصه، الله تعالی عام خلق ته د خاص خلق په وجه باندې عذاب نه ورکي. نه ګرانی راځي نه قحط راځي نه بدامنی راځي د یو تن د وجه نه. چې کله عموم عام خلق کله یو ګناه شروع کی عام خلق نافرمان شي بیا د هغې وجه دا شي یو هړومبنې دا چې الله تعالی په خلکو باندې خوف مسلط کی. هر سړی به یریږي به په کور کې دننه به یریږي، په کور کې به انسان د شپې دننه به یریږي به دا خوف الله تعالی مسلط کی چې کله عمومي طور نافرمانه شروع شي. دویم الله تعالی مهنګایي راولي. دریم الله تعالی نحوست او سپیرال بے برکتی راولي. دا هر سین برکت ختم شي، هر سړی او بیا امني او بلدا چې آپس کې جنگ جګړې شروع شي، اختلافات شروع شي، ټول یو بل ته سره ناستي، معمولی خبرې داینه لوی مسلې شي جوړ شي. دا ټول د الله تعالی تمنه عذابي او دا خبرې اوسم شروع دي. عمومي طور باندې نافرمانی شروع دي، د دې وجه نه عمومي طور باندې عذاب مسلط دی. هر سړی په یره کې دی، ادارې په یره کې دي، عام خلک په یره کې دي، پبلک په یره کې دی، ګورنمنت په یره کې دی. هر څوک د یو بل نه یریږي او هر سړی یو بل ته د غدارۍ او د دشمن په نظر باندې ګوري. د هر سړی پریشان دی، عمومي پریشانې شروع شي او برکت او سپیرواله برکت ختم شو، سپیرواله پرسیز کې راغی. د هر سینه برکت ختم شوی دی. دا وجه دا چې عمومي نافرمانی شروع شوی دي او دا بیا ډیره خطر شي چې کله هر سړی په بل باندې اعتراض شروع کی. خپل ځان هر چا ير کړی زمام څه غلطی شته، زمام څه کوتاهی شته، زم خپل فرض نه پورا کوم، زم خپل ذمہ داری نه پورا کوم، خپل ذمہ داری خپل خبر چاته نه ښکاری او د بل معمولی خبره چاته ښکاری. ام منکرین د ناروا کارونه فعلوه دیو کو دغه کار لرا دی په خپل دغه کار شروع کو یو بلم نه منی کو او په خپل هم شروع کو. نو چې کله عمومي خلکو دا کار شروع کړي عمومي عذاب راغی. دا منکر څه عادي. نو روح المانی یو دا چې د خالی پر دغه د میان او ښکار شو. اول یو تن شروع کو بیا رو رو شروع شو، ټول خلکو دا کار شروع کو. یا د منکر نه مراد رشوتونه غستل شو، عام خلکو رشوت غستو، رشوت بازاری شروع شو، هر کار پر رشوت باندې. او یادا چې مراد نه سودو، ټول خلکو سود شروع کو، ته الله تعالی عذاب پدی باندې راغی.
او حضرت تانوی رحمت الله علیه یتناهونا دا مفاعله په معنا د باب افتعال سره یعنی کانو لا ينتهونا دی په خپل نه من کېدلو دانه چې ولې نه من کو په خپل نه من کېدل د ناروا کارونه دی په خپل ناروا شروع کړو یو بل من کول هسکه ار یو سړی په ناروا کې لګیاو نو ځکه الله تعالی عذاب په دی باندې راغی لبئس ما كانوا يفعلون البته بد كانوا يفعلون چې دی کوي دا دی چې سکم کار مسلسل کوي دا ډیر بد کار دی نتیجه او انجام به ډیر خراب وي وترى كثيرا منهم یو بل خرابي پدی کې دام دا چې ډیر غټ منافقان دي منافق سړی بسنګ کامیاب شي چې د انسان په خله باندې یو سوي پړه کې بل سوي په يهودو کې ډیر خلکو په ظاهر کې ایمان نه وړو او منافقانو د دې مشر کعب بن اشرف او د دې دوستۍ د مکه او د مشرکانو کافرانو سره وي التبتلو ای ته به تاسو راشه حمله وکړي په مسلمانانو باندې موږ تاسو امداد کو د دې دوستۍ التا کافرانو مشرکانو سره وي نو دا غټ خبره زکه ده چې تاسو ځان ته اهل کتاب وای اغل ته بت پرستی نو تاسو تعلق او دوستۍ بت پرستو سره شوي تاسو څنګه اهل کتاب یې تاسو څنګه آسمانی کتاب داویدار یې چې تعلق هم بت پرستو سره دی لکه مکی والا خو بت پرستی کې او تاسو ځان ته اهل کتاب وای تاسو تعلق ای سر پکار دی او کنه مؤمنانو مسلمانانو سر پکار دی ترى كثيرا منهم تبوین ډیر د دینا یتولون الذين كفروا چې دوستی کوي کسانو سره چې کفر یې کړی دی الذين كفرون مراد د مکه مشرکان دي او یا الذين كفرون مراد د مدینه منوره کې چې کمګیر چاپیر عربو د باندې اوسیدونکو واغي په کفر باندې برقرارو ای سره به تعلق او دوستی ساتله لبئس ما قدمت لهم البته بد هغه چې وړاندې لګلې دي د دې لپاره انفسهم نفسونو د دې چې ځان له سمخ کې ولېګلو دا ډیر بد کار دی انسان چې سم کی او سم وایي دا دې ځان مخ کې لیږي د اخرت ته جمع کیږي اکاونټ کیږي التکه انسان د خلینو کم خبره مباسي او کم قدم موچتی او کم عملم کی دا ختمیږي نه چې شاده پته ونه لګي دا ټول باقاعده جمع کیږي ریکارډ کیږي او دا دې مخ کې لیږي او بیا به دې حساب کتاب بکی نو قران وی دا دې چې مخ کې سلیږي دا څه خبر نه دا ډیر ناکار چیز دی ان سخط الله دا چې غوسه کړی د الله تعالی په دی باندې الله په دی باندې خپه شوی دی غوسه شوی په دی باندې سخطا غوسه کېدل او ناراضه کېدو ته وی وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې بدی همیشه پاتې کیدونکي وي وفي العذاب یعنی فی عذاب جهنم د جهنم په عذاب کې به هم خالدون دی همیشه پاتې کیدونکي وي دار دی مخ کې ولېګلو د جهنم کې پاتې کېدل او د الله د غصه او ناراضگی د دې مخ کې ولېګلا د دې انجام بسی غډیر ناکاره وي لعنت کړي شو په کسانو باندې چې کفر کړو د بنی اسرائیلونه په جبا د داوود علیه السلام باندې او په جبا د عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی دا لعنت چې دی په سبب دا چې دی نافرمانی کړي وا او دی د حد به تجاوز کولو او دی چې دی به بل نه منی کولو د نارواونه چې دی وکړي لره البته بد هغه چې دی کوي تبوین ډیرو لره دینا دی دوستی کوي هغه کسانو سره چې کفر یې کړی دی البته بد هغه چې وړاندې لګلې دي د دې لپاره نفسونو د دې دا چې غوسه کړي الله تعالی په دې باندې او په عذاب کې بدی همیشه پاتې کیدونکي وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولو كانوا يؤمنون او کچرو دی چې ایمان وروړلې
بالله فالله تعالی باندې والنبي او په پیغمبر علیه السلام باندې وما انزل الیه او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي دوی ته متخذوهم اولیاء دی بنو نیسلی هغوی لره دوستان ولكن كثيرا منهم لیکن ډیر د دینا فاسقون نافرمان دي لتجدن اشد الناس همها تبمومی ډیر زیات په خلکو کې عداوتن په دشمنی کې للذین آمنو د آکسانو د پاره چې ایمان وروړي دي الیهود یهود لرا والذین اشرکوا او آکسانو لرا چې شرک کړي دي ولتجدن او همها تبمومی اقربهم ډیر زیات نږدې په خلکو کې مودتن په دوستۍ کې للذین آمنو دا کسانو سره چې ایمان وروړي دي الذین قالوا کسانو لره چې هغوی وویل انا نصارا بېشکه موږ عیسایان یو ذلک دا کار بأن منهم په دې وجه چې بېشکه بعضې د دینه قسیسین عالمان دي ورهبانا او درویشان دي وانهم لا یستکبرون او په دې وجه چې بېشکه دي تکبر نه کوي. په لومبني آیت مبارکه کې بیان دی چې رچا د الله تعالی په ذات باندې ایمان وي او په پیغمبر علیه السلام ایمانی او په آسمانی کتاب قرآن کریم باندې ایمانی نه هغه به چرم د الله دشمنانو سره چې کافران دي مشرکان دي چرې به هم د هغوی سره دړه دوستي او تعلق به چرې ونه ساتي. او چې کله د انسان د الله تعالی په ذات باندې ایمان نه په پیغمبر باندې په کتاب باندې فاسق او فاجر وي نو خامخا به دی بیا د الله دشمنانو سره تعلق هم ساتي او دوستی به هم ساتي. الجنس یمیل الی الجنس د جنس ته میلان کیږي چې چا کې څنګه عملی هغه شان عمل والا سره به تعلق او دوستی به وي. چې د انسان پړه کې د الله یره وي د الله مینه او محبتي هغه د الله والو سره تعلق ساتي او دوستی به ساتي. چې چا پړه کې کفر نفاقی او شرکی او گناهونه وي نحوستی د تعلق به همها بد عملو خلکو سره وي. اشاره یهودو ته ده چې کله یهودو په خپل کتابوم ایمان وي او په موسی علیه السلام باندې ایمان وي نو دی به مشرکانو سره او کافرانو سره دوستی نه کوله او یا دی په حقیقي معنو کې د الله باندې ایمان ساتلې قرآن باندې ایمان نوړې په نبی علیه السلام نو چرې به هم دی د مکې مکرمې مشرکانو کافرانو سره تعلق نه ساتلی. دویم آیت کې بیان دی چې دا دنیا کې څومره باطل مذاهب دي که یهودیت دی که نصرانیت دی او که صحابي دي او که نور مذهبونه دي په دې ټولو کې دا یهود او مشرکان چې دي د دې مؤمنانو سره ډېره غټه دشمني ده او بغض دی. د نورو په مقابله کې د یهودو او د مشرکانو دشمنی بغض او نفرت مؤمنانو سره ډیر زیات دی. او په دې تمام مذاهبو کې چې کم مسلمانانو سره مینه کې او نږدې دي وته نو پای کې اکثریت د عیسایانو دی. چې عیسایان چې نصرانی دی په مقابله د نورو مذاهبو کې او خلکو کې مؤمنانو مقابله کې مؤمنانو سره نرم هم دي او مینه سره کې او محبت سره هم کې. خو کېدی شي بعض زمانو کې خبره الټه شي خو چونکه آیت کې د نبی علیه السلام د زمانې د یهودو د نصاراو او د مشرکانو بیان دی چې د نبی علیه السلام په زمانه کې دا درې واړه ډیرو یهودم ډیرو نصارام ډیرو مشرکانم ډیرو. نو اسلام سره او نبی علیه السلام سره مسلمانانو سره نصاراو مینه سیوا په مقابله د یهودو او د مشرکانو کې او د یهودو او د مشرکانو بغض او دشمنی او نفرت هغه ډیر زیات مؤمنانو سره. کېدی شي په یو زمانه کې داسې موشي چې د مشرکانو مینا مؤمنانو سره سیوا شي او نرم شي. دام کېدی شي په یو زمانه کې د یهودو مینا اسلام سره سیوا شي او نرم شي او دام کېدی شي په یو زمانه کې د نصاراو دشمنی او نفرت مسلمانانو سره سیوا شي.
نو آیت کې د هر زمانه قانون نه بیانې چې په هر دور کې او په هر زمانه کې بداسي، بلکې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه دغه بیانې چې د یهودو د مشرکانو نفرت سیوا او دشمنی سیوا او د نصاراو دشمنی او نفرت کمو، بلکې رغبت او مینه سیوا وا. د هغه خلق نه یادي چې کوم مسلمانان شوي او په نصاراو کې، د هغه خلق یادي چې کوم په نصرانیت باندې باقی وو او د هغې باوجود د مؤمنانو په حق کې نه رمو. او قرآن د هغې یو وجه بیاني، یو وجه دا ده چې په نصاراو کې اهل علم لا شته او درویشان او بزرگان پکې شته. د دغه اهل علم او د درویشانو او د بزرگانو اثرات دا و چې عوام هم نسبتا نرمو. په یهودو کې اهل علم نو پاتې شوي او بزرگان پکې نو، او چې کم اهل علم پاتې شوي هغې دنیادار ګرځېدلو، هغې خپل علم د دنیا دپاره د دنیا ذریعه ګرځوله. نو دې وجې نه کې اهل علم پاتې نه شو. نو چې اهل علم پکې پاتې نه شو، چې کم پاتې و هم دنیادارو او درباریانو، په عوامو کې هم سختی راغله. مشرکانو سره خو د سره علم نه خو بلکل بت پرستو، بت پرستی یې دونه وکړه چې لونه هم د کاڼو په شان کلک شو. څنګه چې بوتان کلک و دغه شان لونه هم کلک شو. نه نبی علیہ السلام سره او مسلمانانو سره نرم نه شو. ډېر کافران چې مړه کېدلو، د مرګ په ټیم کې هم د خپل کفر داسې ناشنا اظهار کړی دی، لکه ابو جهل چې کله مردارېده او ابن مسعود رضی الله عنه ته نصر کلمو نسترګې کلو کړې. ابن مسعود رضی الله عنه د سینې د پاسه ناستو، وی ته څوک یې؟ او ته زه ابن ام عبد ما. وی لرې شه ته د ما نه سر مه کټ کوه چې ته بل یو لوی سردار راوله چا د ما نه سر کټ کي. لکه ته خو په یو غلامانو کې حساب دی، غلام نه خو لیکن خلکو غلامانو کې حسابو. وی زه سردار یم، زما سر کټ کوونکی هم سردار پکار دی. نه ابن مسعود رضی الله عنه ستا وخت لري، ستا د اختیار او ستا د مرضی خبرې و زموږ په لاس کې دی. وخت کې ستا نه لا زه کټ کوم که غلام کټ کي او که ماشوم او که لوی، دا ستا خوښه باندې منه کېږي. نو بیا هم دغه وخت کې ظالم دا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ووایه چې اوس هم هغه شان مې تا سره نفرت دی چې څنګه مې مخکې تا سره نفرت و. دا دومره بغض او دومره دشمني د دې نبی علیہ السلام سره او اسلام سره وه. نو د آخره پورې دې کې دغه پاتې وه. د دې وجې نه مکه مکرمه هغې اسلام کې داخله شوه چې کوم هغه سرکرده خلک و چې کوم بلکل په کفر کې انتها ته رسېدلو، چې څو پورې د هغې صفایا نه وه شوې که نه، نو لاندې خلک اسلام ته نه راتله. بیا او هغې راله چې کوم د مکې مکرمې چې کوم سرمایه وه، کوم اصل خلکو چا سردارانو، چا ټول قتل شو، لرې شو، اشمار یو څو پاتې شو، نو هغې بیا اسلام قبول کو او بیا کشرانو اسلام قبول کو. نو دا قرآن کریم قانون د هر زمانې نه بیانې، خو لیکن د نبی علیہ السلام د زمانې بیانې. او د آیت نه یو بله مسله معلومه شوه چې کله په یو قوم کې اهل علم موجود او الله والا خلق موجود دي، او چې دا اهل علم هم حقیقي معنو کې حق پرست دي، چې هغه دنیادار ني او تحفو تحائف والا ني، چې علم د خپل دنیا ذریعہ نه ګرځي، کمای ذریعہ نه ګرځي. چې کله په یو قوم کې اهل علم او الله والا خلق موجود دي، نو دا قوم به نرم وي، د دې اخلاق به ښه وي، د دې رویه او لهجه به سمه وي، او دی به لکه پړه خلق به ترقي به هم دی کی. او کله چې د یو قوم نه اهل علم لاړو، درویشان او نیکان خلق لاړو، په دې خلکو کې به سختی راځي، زړونه به سختي، اخلاق به خرابي او تنازل طرف ته به روان وي. ولو كانوا يؤمنون، دا لو وو حالیره، یعنی حال دار کچری دی یؤمنون بالله، ایمان روړلې په الله تعالی باندې. کله دی ایمان په الله تعالی په ذات باندې وي، په خله خوای خو په حقیقت کې ایمان په خله باندې اړه کې نشته، صرف په خله باندې دی. نو کچری حقيقي مانو کې د دې د الله تعالی په ذات باندې ایمان وي، ځکه ایمان یو د خله دی، یو حقیقت کې ایمان دی. د دې د ایمان خو صرف په خله باندې نه، والنبي او په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې، وما انزل الیه، او په هغه څه چې نازل کړی شوی ری دیتا. دا حضرت تانوی رحمت الله علیه بیان القرآن کې دا النبی نه مراد موسی علیہ السلام اخلي. کله دې الله تعالی په ذات باندې او په خپل پیغمبر په موسی علیہ السلام باندې حقیقت کې ایمان وي. او ما انزل الیه نه مراد تورات شریف اخلي. دا یهود یادی کده د یهودو
په خپل پیغمبرم ایمان په موسی علیه السلام او په خپل کتاب په تورات باندې ایمان وي، نو کم از کم دی با کافرانو سره مشرکانو سره دوستی نه کوله. ځکه چې ځان ته اهل کتاب وي او اهل علم وي او کافرانو مشرکان هغه د بت پرستی، نو څنګه به یو علم والا انسان یو بت پرست سره به څنګه ملګرتیا وکړي او څنګه به دوستی وکړي؟ خو معلومیږي دا چې ردی په خپل ایمان په خپل کتاب او په خپل پیغمبر ایمان نشته. او امام ابن عاشور رحمت الله علیه هغه د النبی نه مراد نبی علیہ السلام اخلي او د ما انزل الیه نه مراد قرآن اخلي. وی کردی منافقانو بیا چې د کم یهودو کې کم منافقانو کردی منافقانو حقیقت کې د الله تعالی په ذات باندې ایمان وي او په نبی علیہ السلام باندې کامل ایمان وي او په کتاب قرآن کریم باندې، یعنی منافقت پدې کې نو نو چرې بم دی مکی والو سره مشرکانو سره دوستی او تعلق نو ساتري. دواړه احتمالم کې دي شي. آیت کې مونږ ته یو سبق دی چې د یو مؤمن مسلمان د ایمان د غیرت نه دالري خبره ده چې ډېر مؤمنم دی او ډېر دړه نرمي او دړه تعلق کافر سره او مشرک سره ساتي. تکایت کې سونه ناشنا تنبیه ده، سونه ناشنا زجر دی چې څنګه برادر الله تعالی په ذات باندې ایمان دی او بیا هم د کافرانو سره مشرکانو سره دوستی کې معاملات سره کول شي، لین دین سره کول شي، خپل اخلاق سره چلول شي، دوکا وسره نه کې، خیانت به وسره نه کې، دروغ به نه وایي، لیکن د زړه تعلق او د زړه نرمي به وسره نه ساتي. هدا د ایمان دعاګانې کوي چې خدای د ایمان دولت ته نصیب کړي، دا دعاګانې ولا کوه، لیکن د اسلام رازونه به نه بیانې. متخذوهم اولیاء نبونی سلی دی اغی لرا دی کافرانو مشرکانو لرا. اتخاذ جوړولو ته وي، جوړول په یو ټیم نه کیږي، مطلب بار بار چې تعلق ساتي، بار بار وسرزي راځي کینه پاسې دراز او نیاز خبري وسر کینو دا اتخاذ شي. متخذوهم دی بنو جوړ کړي دی کافرانو مشرکانو لرا اولیاء دوستانو. ولكن لیکن کثیرن ډیر منهم د دینا، لیکن ډیر د یهودنا فاسقون نافرمان دي، نافرمانی کوونکې دي. فسق او د حد نه وتلو ته وایي. فاسقون په معنا د کافرون سره دی د ایمان نه وتیری، ځکه د کافرانو مشرکانو سره دوستی او تعلق دی. کثیرن یې وایي مطلب دا بعد سپک سمم دي خو لیکن هغه ډیر کم دي، ډیر پکې نافرمان دي او کم پکې فرمان بردار دي. لتجدن شد الناس، لتجدن کې د علم د پاره تاکید او د نونم د پاره تاکید دی. خامها تبمومی هر یو مخاطب ته اے مخاطبه لګونته کې سوچ وکا، لګونته کې فکر وکا، ته به عمومي په دې خلکو کې چې تمامي دنیا مذاهب او کافران یو شان نه دي. دا بعد پکې لګ مسلمانانو سر نرم دي او دا باز پکې د حد نه زیات سختي. لتجدن حمحات بمومی اشد الناس عداوتن، ډیر سخت په خلکو کې عداوتن په اعتبار د عداوت او دشمنی سره. عداوت دشمنی ته وي، عدا یا عدو اصل کې منډه وهلو ته وي. دی دشمن ته عربی کې عدو وایي، دتم عدو زکوي چې ساده نقصان د پرم دی منډه وهي او کوشش کی. نه عداوت دشمنی او دشمن کار داري چې تا ته موقع ملاویږي د تا ته نقصان هم در رسیبه. عداوتن په اعتبار د دشمنی سره، نو دشمنی په اعتبار سره په خلکو کې ډیر سختو. د چا سره دشمنی؟ للذین آمنو، دا کسانو سره چې ایمان وروړي دي. مؤمنانو سره دشمنی ډیره زیاته رنده سوق دي. الیهود، یهودو د یهودو نفرت او دشمنی او بغض مسلمانانو سره ډیر زیات دي. او دا غي وجه دا ده چې دی د پیغمبرانو د نسل او د قومیت مسله جوړ کړه. وی تر اوسه پورې پیغمبران په مونږ کې روانو، د اسحاق علیه السلام په اولاد کې او بنی اسرائیل کې او اوس ولې دا پیغمبري بنی اسماعیل ته ولې وړي، دا عربو کې ولې نبی راغی، دا په مونږ کې پکارو. دیوی هر یو کمال زمونږ حق دی، هر یو کمال په دنیا کې چره غټ کتاب او غټ پیغمبر او غټ شریعت دا زمونږ حق دی. اوس غټ کتاب تورات شریف او غټ پیغمبر موسی علیہ السلام او دارنګ د دې هغه مذهب او دای مقابله کې نبی علیہ السلام لوی نبی جوړ شو، لوی کتاب قرآن راغی، لوی شریعت محمدی راغی،
دا هم زمونږ په کارو. نو کمال ولې هلته کې لاړو، نو دای په وجه دې دشمني او نفرت شروع کو. نو د یهودو د نفرت او د دشمنۍ وجه خو دا وه، گویا که دا نبوت د دې ګنې جاگیر دی، دا ګنې نسل او در نسل به دې کې را رواني، حالانکه دا خو د الله مرضي ده. که تاسو مثال په طور باندې ځان ته حق پرست وایئ، نو راشئ د پیغمبر علیه السلام اتباع وکړئ. دا خو د الله تعالی خو هر چې چاله نبوت ورکړي او چا نه اخلي. والذین اشرکو، او هغه کسان اشرکو چې هغوی شرک کړی دی. مشرکان هم د مؤمنانو سره ډېر سخت دي، دومره سختۍ او دومره ظلمونه او زیاتي دي کړي دي چې دونه چا نه دي کړي. د مکې دور واقعات تاسو اورېدلي دي او اورئ یې، څومره ظلمونه او څومره زیاتي دي مشرکانو نبی علیه السلام سره او غریبانانو صحابو سر کړي دي. د بلال رضی الله عنه واقعات مخې ته دي، د سمیې رضی الله عنها واقعات مخې ته دي، د خباب رضی الله عنه واقعات او د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه. په زنانو سره دی ظلم کړی دی، ماشومانو سره دی کړی دی، نارینو سره دی کړی دی. دا مشرکان ډیر سخت دي. دا څومره جنگونه چې شي خو مشرکان راغلي دي مؤمنانو پسې. د بدر جنگ گواه دی، د احد جنگ گواه دی، د غزوه خندق، دا ټول جنگونه مکی والے راغلي دي او مدینی والے په آرام نه دي پریخي. او بیا هم له سړی اسلام د توري په زور باندې خور شوی دی. مسلمانانو همیشه دفاع کړې ده. هغه صرف مکه مکرمه چې فتح کېده پای کې مسلمانان تللی دي مکې ته، ورنه په هر موقع کې کافران راغلي دي په اسلام باندې او مسلمانانو باندې حملې کړي دي. نو مشرکان او یهود دواړه ډیر سختی او ډیر دشمنی کې او ډیر نفرت کې د مؤمنانو سره. او د مشرکانو د نفرت وجه دا چې دا بت پرست دي، د دې خدایان ډیر دي، دوی د هر ورځې پر خپل معبود دی، د هر یو کار د پر خپل معبود دی. او اسلام نه یو معبود او دا نور ټول نشتی، دا نورې سم نشي کولی، عاجز دي او بے بس دي. هغوی دا لا څنګه کېدی شي؟ اجعل الآلهة إله واحدا ان هذا لشیء عجاب. و دا نبی علیہ السلام د ټولو معبودانو په ځای یو معبود و، دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې یو معبود به څنګه د ټولو خلکو کار کوي. یو کار نه دی، یو انسان نه دی، یو ټیم نه دی، او د ټولو خلکو به یو معبود شي او په یو ټیم کې به دغه یو معبود د ټولو خلکو کارونه به کوي. نو دا خو دا عقل نه بعیده خبره ده. نو هغوی چونکې د بت پرستو بت پرستي کوله او کوله او کوله، نو دا زړونه هم د کاڼو په شان سخت شو. نو هغوی مسلمانانو سره نفرت شروع کړ. ولا تجدن، او همها تبمومي، اقربهم ډیر نږدې په خلکو کې، مودتن په اعتبار د مینې او محبت سره. مودت او مینه او محبت ته وي. دا عوام چې دی دا لفظ غلط استعمالي، خلکو کې د ما تاسو محبت دی، نو دا میم دا پیش دا غلط دی، دا د میم زبر دی محبتن او مودتن. قرآن کریم محبتن لفظ می استعمال کړی دی او مودتن دلته کې راغلی دی. نو د میم زبر دی مودت، مینه او محبت ته ویل کېږي. مودت اصل کې د زړه دوستی ته ود یود نه دی، مودت او د زړه دوستی او تعلق ته وي. نو او دلته مراد نرمي ده چې زړه کې چا سره تعلق او دوستی نه خامخا به ته نرمي، بیا لازمي معنی نرمي ده. نو خامخا ته په خلکو کې ویني ډیر زیات او نرم او محبت کوونکې. للذین آمنو، دا کسانو سره چې ایمان وروړی دی، د مؤمنانو سره. نو څوک دي دا؟ الذین قالوا، کسان دي چې هغوی وایي انا نصارا، بېشکه موږ عیسایان او نصرانیان یو. دا نه وایي چې ډېر زیات مینه کوي ورسره، کمپیریزن کې د نورو مذهبونو د نورو قومونو په مقابله کې عیسایان بیا نرم دي. دا نه وایي چې عیسایان مؤمنانو سره ډېر زیات تعلق دی او ډېره زیاته مینه کوي، هغوی هم بلا دښمنۍ کړي دي مؤمنانو مسلمانانو سره. ولیکن دا چې یهودو سره او مشرکانو سره موازنه وکړي، نو بیا دا عیسایان تقریبا نرم دي. ورنه په مختلفو ادوارو کې مختلفو زمانو کې عیسایانو ډېر ظلمونه او زیاتي مؤمنانو سره کړي دي. لیکن اوورال چې وګورئ نو بیا یهود سختی او دا عیسایان تقریبا نرم دي. دې دور کې چې وګورئ اکثر عیسایت چې کوم هغوی اسلام قبلي او اسلام ته راځي. یهودو کې الا ماشاءالله که چې یو سړی مسلمان شي، لیکن عیسایان روزانه موږ واقعات اورو، لکه کرسچن دی هغه مسلمان شو، بلا عیسایان چې مسلمانانیږي، ځکه هغوی کې نرمي شته دی،
لیکن یهود ای ډیر سختی ته د قومیت او د نسل مسله جوړه کړې ده. انا نصارا بشک موږ عیسایان یو. ذالک دا کارو ذالک دا مرجع چې دا د دې محبت او مینه ولې مسلمانانو سره ده. بان منهم پدی وجه چې بشک بعضی ردینا کسیسین عالمانو توي. دا کسیسین او کسیسونو دا د کسیس جمع ده او دا کسیس دا مبالغه په قص کې او قص د عیسایانو عالم تقص وایي. تقصص او قص عیسایانو کې چې کوم لوی عالم نه تقص وایي او کسیس وتوي نو مبالغه را ډیر لوی عالم. د دې عیسایانو د علماو بیا خپل اصطلاحات دي چې کوم د ټول لوی عالمي چې دا د پاسه بلني ناغه اسقف وایي او د اسقف نه کته درجه بیا د کسیس ته او د کسیس نه بیا کته درجه د حبر او د اخبارو ده. لکه څنګه چې زمونږ دی کې لوی عالم ته شیخ الحدیث او دارنګ مفتی اعظم او دا نمونه علی او بیا لاندې مولانا صاحب بیا لاندې دا شان پدې کې دا اصطلاحات دي. نو د نصارا او ډېر لوی عالم ته اسقف او اساقف وایي او بیا چې حقته شین بیا ورته کسیس وایي. نو کسیسینا پدې کې عالمان ډیر دي. په عیسایانو کې عالمان پاتې وو اگر چې کم وو خو لیکن دا چې پاتې پکې وو او دارنګې درویشان او بزرګان پکې وو. چا یې ځای په ځای خانقاهګانې جوړې کړې وې او هغې وایي کې ناستو خلکو ته به عیسایت خو. د دې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې دی دیم د فارس نه تللی دی. فارس د ایران ته وي. د پلار چې ونه هغه د آتشکدې چې کوم دی کې اور بلیږي د هغې منجور او د هغې خادم و. نو دا سلمان فارسی رضی الله عنہ په پلار په دې مذهب باندې نو د اور سره نفرت چې دا د اور بندګي وکړي نو پلارو په زور راوستو دی ته دیو تښتېدو او لړو ملک شام ته. نو ملک شام کې یو پادری سره ملاو شو یعنی دا عیسایت چې کوم لوی عالم و دا علم حاصلو بلاش علم دا نه حاصل کو بیا چې عمل کېدو او ته وی زمانه بعد پلانکی عیسائی عالم لړ شاه سره علم حاصل کا بیا التلال غسر علم حاصلو. نو تقریبا 3 عیسائی عالمان سره د علم حاصل کو. هغه بل چې مړ کېدو او ته وی زمانه بعد داسې اولي عالم نه پاتې چې سره نور علم حاصل کی یعنی چې سدي غته حاصل کړی دي وته به ظاهري نبی زمانه را نږدې ده هغه بیا ځان رسوا بل دینه بعد چې هغه ظاهري نبی راتلو والدي او ته بیا علامتونه مخودلو چا په داسې ځای کې دی داسې علاقه ده چې دا علاقې یو طرف تم کارجن ازمکه ده او بل طرف تم کارجن ازمکه ده. ذات الحرتين حرا اغزمکه کانی ډیری کارجن ازمکه د مدینه منوره یو طرف تم د ازمکه او بل طرف تم ده. بیا د عربو یو قافله راغلی و ملک شام ته د لوح عربیم سمنه ورته فارسی وي نو سر خبره تر وکه وسر روان شو. هغه دی بیا حرس کو په يهودي باندې بیا زموږ غلام دی نه دی غلام نو او د خیر بیا مدینه منوره ته رسیدو نو وی غلامم شوم ځان ول مقصد ته رسیدم چې غزمکه میولي د چې کوم زمکه ما تخپل استاد ویلی و متاع وصل جانا بس گراس غری سودا بجا بوده چې بوده. شاعر وی اصل خپل محبوب سره ملاقات ته کدا ملاقات په جان ورکول باندې کیږي نو که خیر دی جان ورکو چې ملاقات وشي دا کدا سرمایه د انسانو هدایت ترور رسیدم او بیا دی بره په ونه کې ناس د کجوري په ونه کې صفایي کوله چلان دی او بل يهودي مالک او بل يهودي ول راغی بلکه اخري نبی خوراغ مدینه منوره ته دای ما چې دا خبر اوریدا ډېر خوشاله نه دی چې کتر پرې وته وي خیر وی چې کار مان مې کو کتر راکوس شو مالک ته مې چې جیدا تاسو سوي هغه چې خپل کار کو استاد خبر سر سکار دی. خیر ما معلومات کول د اخري نبی چې کم دی کې ناشتي او کم دی کې میاش کې بدما یو چوټي و نیما د خپل مالک نه لګي کجوري راوغسته خما ته استاد ویلو چې دغه بدري نشانات یا چې کمهري عیسائی عالم یو دا چې صدقه بنه قبلي نبی عليه السلام دیم دا چې هدیه به قبلي دریم دا چې دا په ملا باندې مهر نبوت ته ایمان سره کجوري وروړي نبی عليه السلام ناستو
او صحابم ناستو ما جدا لګي کجوري دا صدقه دا قبول کړي. نبی له سم صدقه نه قبلو او نور صحابو له ورکړي. ما لکه یو نه پوره شو بیا سوخ پس را لما سم کجوري وروړي مجیدا هدیه ده. نبی له سم او هدیه ز قبلو ما هغه یو خړلې. دویم نشانیم پوره شو. دریم دا چې نبی له سم دا مہر څنګه وګورم په دې املا باندې. نبی علیہ السلام وی سلمان راشه درې منه وګوره په خپل. نبی علیہ السلام ته د وحی په ذریعہ سره معلومه شو او ما د ملانا حلقه او چته کړه مهر نبوت می خپل کو امیدو. بیا راته نبی علیہ السلام چې خپل مولا سره کتابت وکا یعنی هغه ته چې تعالی سره پیسې درکم ما آزاد کا. نو دی هو آزاد خو غلام کړو. بیا دا سره کتابت کو هغه ته وی ته بدري سوا کجوري بکری با بوټي بکری چې کله دا 300 بوټي کله میوه ونیسي تا به آزادومه. په ظاهر کو دا بالکل ناممکن ده میوه بکله نیسی هغه. نبی علیہ السلام ته وی الله بخیر کی زمکه همواره کا او بوزغلی روړه او زه به درځو په خپل کرم با. او بیا نبی علیہ السلام 299 بوټي په خپل وکړلو. خدا یو بوټي چې ګنه عمر رضی الله عنه کړلو کال لا نو تیر چاغي میوه بیا ونیسله. دا معجزه د نبی علیہ السلام. او بیا دا دویم شرط نو بعد هغه ته مالکو چې تا مال 3600 یعنی 3600 سونه به مال راکې. په ظاهر کې یو صادری نیم سیری دومره سونه به مال راکې. دومره سونه چا سری. نبی له سم الله بخیر کې دی اوزین لګون ته کې سونه رااله. نبی له سم دا اوس وته چې وتاله گیدا هو لګرا ته وتل کار برابر شي. معجزه واغه لګون ته کې سونه برابر شو. هغه وتل او دا شرط پوره شو دی آزاد شو. اوس اهل علم موجود خبر دین شروع وا چې په ملک شام کې ځای په ځای عالمانو د عیسایاتو لیکن اکثریت نو بزرگانو درویشانو پکې وو. هدايه د وجنه د عیسایان چې دا نرم دي کې سیسین عالمان و رهبان او درویشان جمع دراهب ده. دا درهبت نه دی او رهبت یریدلو توي. درویش کې د الله یې ډېر زیاتی بزرگانو کې وانهم لا یستكبرون او په دی وجہ چې بشک دی تکبر نکوي. استکبار ځان لوی ګڼل او تکبر کولو. يهودو کې تکبر سیوا دی او په عیسایانو کې تکبر کم دی. او کچری دی ایمان را ساتلی په الله تعالی باندې او په پیغمبر علیه السلام باندې او په هاسو چې نازل کړي شوی دی تا دی بنو جوړ کړی ای لرا دوستان لیکن ډیر د دین نه فرمان دي. همها تومم ډیر زیات په حلقو سخت په حلقو کې په اعتبار د دشمنی سره دا کسانو سره چې مان وروړي دي. يهود لرا کسان چې شرک کړي دي او همها تومم ډیر نږدې په حلقو کې په اعتبار د دوستۍ سره دا کسانو سره چې مان وروړي دي. ا کسان لرا چې هغه وي چې بشکم گئی سایانیو دا کار په دی وجہ چې بشک باز دین در علما دي عالمان دي او درویشان دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وإذا سمعوا أو كلا چدي ووري ما أنزل إلى الرسول قرآن چې نازل کړي شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ترى أعينهم تبوینی سترګې د دې تفید من الدمع چې بایږي د اوښکونه مما عرفوا من الحق د وجې د عینا چې دی وپېژندلو حق لره یقولون دی وایي ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړو فاکتبنا مع الشاهدین پس تولیکه مونږه د ګواهي کوونکو سره وما لنا
او سبع است زمون د پارا لا نؤمن بالله چې مونږ ایمان درو نړو په الله تعالی وما جاءنا او په هغه سوچ راغلی مونږ ته من الحق د حقنا ونطمع ان يدخلنا او مونږ تمه لرو دا چې داخل بکې مونږ لره ربنا رب زمونږه مع القوم الصالحین سره د قوم نیکانو فاصابهم الله پس بدل ورکړه دي ته الله تعالی بما قالوا په سبب د وینا د دوی جنات باغونه تجری من تحتها الانهار چې روان به لاندې داینه نهرونه خالدین فیها همیشه پاتې کېدونکي به دي پای کې وذلک جزاء المحسنین او دا بدله د نیکو کارو ده والذین کفروا او ها کسانو چې کفر یې وکړو وکذبوا او دروغجن یې وګڼل بآیاتنا آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان چې دي خاوندان د جهنم دي په دې مخکې آیت مبارکه کې د څومره مذاهب دي په ټولو کې د دریو مذهبونو بیان وکړو چې د مشرکانو د یهودو مسلمانانو سره دشمنی ډیره ده او نفرت یې ډیر دی او دای په مقابله کې د عیسایانو نرمی ده مسلمانانو ته نرم دي او ډیر نږدې دي ځکه چې دي تکبر نه کوي او په دې کې درویشان او عالمان دي اوس په دې آیتونو کې د بعضې عیسایانو د نصاراو بیان کی چې دې کې داسې خلک هم شته چې هغه حق پرست دي چې کله دې قرآن ووري د قرآن په دې دومره اثر وکړي چې د دې سترګې د اوښکو نه ډکې شي او اوښکې یې د سترګو نه روانې شي او بیا اقرار وکړي ایمان نه وړي او د الله تعالی نه د جنت امیدواري دې آیتونو کې بیان دی چې کله مکه مکرمه کې د مسلمانانو دایره تنگ شو د کافرانو ظلمونو او زیاتی سیوا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې ما ته معلومه شوې ده چې په حبشه کې کوم بادشاه دی ناډیر حق پرست عادل دی هغه په خپل ظلم نه کوي او نور خلک هم ظلم ته نه پریزي نو تاسو الته لړ شئ الته کې پناه والئ نو لومبۍ ځل باندې 12 کسان مکې مکرمې ته لاړو او بیا 80 کسان نور لاړلو چې کله مسلمانان حبشې ته روان شو دلته کافرانو ته پته ولګېده نو کافرانو یو وفد تیار کو او هغې له تحفې تحایف هم ورکړو چې دا اوسئ او نجاشي بادشاه ته ورکئ او د مسلمانانو خلاف دغه ذهن سازي وکړي او پروپیګنډه وکړي چې دا زموږ غلامان دي او دی مکه مکرمه کې بغاوت اختیار کړو فساد خور کو او بیا رو تختیدلو او دلته کې هم دی بغاوت خور کی او دی با فساد بو کې احساس او امن او امان به خراب کی د نجاشی بادشاہ ذهن د دې خلاف کې اول دی تحفه تحائف هم داسې تیار کړو چې بادشاہ په دې کې راشي یک طرفه فیصله بو کې او دی به د خپل علاقې نو باسي چې کله دا وفد راغی او نجاشی بادشاہ سره ملو شو نجاشی بادشاہ خپل نوم اسحمو سواس سره دا ډیر نیک انسان او د انجیل شریف عالم نو دا وې دا څه فیصله نشم کولی لومبي بازار کسان راغاله ما زبدي وینم دي سره به خبره اترې کوم دینه بعد به بیا فیصله کوم خیر دی چې کوم صحابه وای پسې پیغام ولېګو دا وخت د نبی اسلام د ترزوی جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ مای کو مسلمانان رااله نجاشی بادشاہ دربار ته لومبني کار حدیداو کو چې دی نجاشی بادشاہ ته سرخ کته نکو هغه زمانه کې طریقه دا و چې وسړی به دربار ته راتو نو بادشاہ ته د سجدې په شان سرخ کته کوبه نو مسلمانانو دا کارونه کو دا مکی ور ډیر خوشاله شو چې زموږ ته مکمل شو موږ چې وګورې دي ساو د دربار آدابم نه مني خیر بیا نجاشی بادشاہ دین تاسو که تاسو سوای د کم دین داویدار یې تاسو عیسی علیہ السلام بارک او د مریم بیبي بارک سوای نو جعفر طیار رضی الله عنه خپل کې مشوره کړې و دی
دیوی که ارسی حق خبر وکو نه به خوشامدی کو نه به چاپلوسی کو نه به د ځانه بیان کو بس مونږ ته چې نبی علیہ السلام سویلی بس حق بوایو جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ وی چې یہ د مریم بی بی بارک او پورا صورت نازل شوه ده سوره مریم او پای کې د عیسی علیہ السلام ذکروم ده یو آیتو نو جعفر طیار رضی الله عنه د سوره مریم تلاوت شروع کو او ایک چونکه د مریم بی بی ذکروم ده د عیسی علیہ السلام او د زکریا علیہ السلام چې کله د آیتونه وی د نجاشی بادشاہ د سترګو نوخ کې روان شوه او دا هو ډیر ناشنا کلام دی او دا هو بالکل اک زمونږ د کتاب په شانت کلام دی څنګه چې زمونږ انجیل شریف کې کوم مضمون د عیسی علیہ السلام باندې دا هم بالکل د شانت لري او نجاشی بادشاہ دا وی چې تاسو زموږ په دې ملک بالکل آزاد اوسئ چې کم ځای کې اوسئ په تاسو هیڅ قسمه پابندی نشته دی او کافرانو ته خپل تحفه تحائف واپس کړو چې دې ته تاسو باغیان وای او فسادیان وای دا هو امن و امان والا او خپل پیغام والا او کلام والا خلق دی خیر په دا موقع نجاشی بادشاہ ایمان درونړو چې کله نبی رسول الله مدینه منوره ته هجرت وکړو نجاشی بادشاہ خپل زوی چو هغه مرولېګو یو وفد سره د نبی علیہ السلام د ملاقات لپاره او چونکه د الله شان دی د سودان نو د حبشې نه چې مدینه ته راځي نو من کې سمندري لار ده نو پکشته او پجاز کې برازي نو هغه زوی او وفد چې هغه لار کې طوفان نه او کشته ډوبه شو او پای کې زوی وفاتم شو دا وفد مدینه منوره ته رسیدو په وم کال د هجرت باندې اته کسان د ملک شام نه راغلو حبشې ته او چې حبشې ته کوم مسلمانانو هجرت کړو نو هغه راتلو مدینه منوره ته دغه دا جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ او نورم صحابه نو دغه اته کسان د ملک شام او 62 کسان د حبشې خپلو نو دا او یا کسانو نو دی مسلمانانو سره یو ځای رالو ته مسلمانان واپس راتلو مدینه منوره ته دیو تینګ بسر یو ځای لړ شو نو دا او یا کسان چې کله رالو مدینه منوره ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مهته د سورۃ یاسین شریف تلاوت شروع کو نو دلته کې يهودم خبر شو چیرې ډېر لوی وفد راغلی د حبشې نه دیم دا ډېر شرارتيان خلک دی دیم رالو او دغه او یاو کسان دی کې دا یو څو کسان چې په عربي بالکل پوهېدلو پای کې بحیره راهب او ادریس او اشرف او ابرهه او سمامه قسم او دورید او ایمنو دا یو څو کسان دی په صحیح عربي پوهېدلو د نور لمسنه سوارته مفهوم لیکن دا ته کسان خپ عربي پوهېدل نبی علیہ السلام چې کله دی ته سورۃ یاسین شریف تلاوت شروع کو د دې او یاو کسانو د سترګو نوخ کې روان شوي او دی خو جړلو او بیا دی هره کې ایمان امرولو چې دا هډه خپل کلام دی ډېر مناسب کلام دی چې کله دی ایمان وروړو نو دی يهود ول پیغور او تانی شروع کړي چې ډېر سادهګان یو ډېر کمکل یې کنه نام سوچ کو نام چا سره مشوره وکړه نام استخاره وکړه خو بس را له دغه په خبرو کې او دا د کلام نه متاثر شو ایمان امرولو دا ایمان دو نظر خلق وروړي دا عقیده دو نظر خلق قبلی څکه مکل یې سادهګان خلق یې دی وته وې بلکه مونږ ایمان ولې رونړو یو همون د الله نه دا تم ساتو چې الله موږ له جنت راکړي جنت د پر شرط ایمان دی او ایمان موږ رونړو جنت موږ ته څنګه ملاويږي د جنت د پر عمل او ایمان شرط دی نو موږ د الله نه د جنت امیدوار یو چې موږ نیکانو خلکو سره یو ځای شو نو دایره پر ایمان ورخه مها شرط دی نو دی يهودو ته دعوت شروع کوم دا ایمان داسې ناشنا دولت او سرمایه ده چې انسان کې راشي نو انسان بیا غلی نشي پاتې کېدی دی به هم بیا داوی جوړیږي او دعوت باور کی بیا خلکو ته اگر دې څنګه ایمان نوړو يهودو ته دعوت شروع کو څنګه موږ ایمان نه وروړو دانه چې کني شک کې پریوتلو او یادوي چې تاسو مخوای زټیک ته فورن ایته دعوت شروع کو چې موږ ایمان ولې نه وروړو چې موږ د الله نه د تم امید ساتو چې الله دې موږ له جنت هم راکړي او بغیر دو
نجاش دا وفد چې کله واپس لاړو دا او یا کسانو نو دین نجاشی بادشاہ ته وایي چې دا شانو نبی علیہ السلام داسې انسان دی او دا شانتی کلام دی الته نجاشی بادشاہ ایمان قبول کو خودی مدینی منورې ته راغلی نه دی ځکه چې داسې ضروریات او داسې بادشاهي انتظامات دا په ذمه باندې وو چاته موقع میلو نه شوه بیا چې کله د ابو سفیان رضی الله عنه دا لور چې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دې خاوند نصرانی شو او نصرانیت کې بیا مړم شو هیڅ ډېر لوی غم ورسېدیم هجرت کړو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناسب وګڼلو چې دا د سردار لور د ابو سفیان او زما د وجنه ایمان قبول کو بیا تلو حبشې ته او هلته کې به لا په مسافرې کې پردي وطن کې لا کونډم شو خاوند یې له یو نصرانی شو دا لوی غم دی بیا مړم شو پای حالت کې نبی علیہ السلام مناسب وګڼل چې ردی غمجوئی داعی دلاسای ته ملو شي زو سر خپل نکاح وکما بیا نبی علیہ السلام پیغام ولګو حبشې ته نجاشی بادشاہ ته چې ته دغه ایمان دی وخت راوړو چې ته د ماره طرف نه وکیل شه او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل نوم رملو ام حبیبه وتوای چې ته مال دې سر نکاح وکا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وی زما چې څنګه عدت پورا کېدو ما یو خوب مولیدو دا خوب نه ما ته دا معلومه شو چې کې دې ش نبی علیہ السلام ما سر نکاح وکي او چې څنګه زما عدت پورا شو نو سار له د نجاشی بادشاہ چې کوم نو قاصد راغی یو وین زیرو لګلا او ما ته وی چیرې د الله نبی تاسو سره نکاح کول واړی زه دومره خوشاله شوم ډېر خوشاله نه بیا ټیم کې ما په لاس چې کم بنگړیو نا بنگړی می واسره د خوشاله نه مې لوکه چې دا ډېر ناشنا زیر در باندې وکم او بیا سار له چې کم دینو د دې طرف نه یو بل صحابي دی سعید رضی الله تعالی عنہ یا خالد ابن سعید رضی الله عنہ شو او د نجاشی بادشاہ د نبی علیہ السلام طرف نه وکیل شو او دا نکاح شو او 4000 دینار دا مہر مقرر شو 1000 دینار نن سبا 11 کروڑ روپے جوړیږي 4000 دینار لبیا په 11 کروڑ روپے مہر دا نجاشی بادشاہ مقرر کو د خپل ځان ادم کو او پاغه ټیم باندې پاغه موقع په نکاح په ټیم کې مہر حاصل کې دا دی چې د نکاح په ټیم کې ادا شي دا زموږ کسب شروع کړی دی د مہر نه زنانه غریبانو خبر نه لاله ناستو نو دا جناستو نه لاله ته بیا پته نه داجید بیا پته هغه بیا دا شان ګرځي مہر وته پته نه بیا او خلک وسر لبي کی نن سبا خو مہر سم مضبوط پکار دی چې الګ تړي سمې وتاړه لس مرلې پلاټ نه لیکا لس تورې کالی نه لیکا او بګه تنها تی لیکا چې پردې لور خور سبیا لبي نه کی داخله کو خوند خلکو لور کړي اوسو خو ټیټ مہر مقرر د خپل لور خورو دا وبو نه دی راوړي چې دا شانتي ور بس حواله کې چې نه بس خدای مالک ته الله مالک تعالی سرګي درکړي دي ار ملګری لپکای د خپل لور خور بالکل کلک مہر لیکه صحیح برابر پلاټ تنم لیکه ازمکه تنم لیکه او باقاعده وکالی تنم لیکه باقاعده او ایڈوانس کې تم پیسې لیکه چې بیا څوکله به نه کې پر لور خور سره روزانه دا واقعات مه ترازی نو 4000 دینار چې دنه دا نجاشی بادشاہ چې دنه هغه ادا کړو او می حبیبه رضی الله عنها باقاعده وروړي هغه بیا د ډېر خوشاله نه پاتیم باندې هغه وینځي تنورې پیسې ورکړي لیکن هغه وینځي هغه ارس واپس کړو هغه کړي هم واپس کړي پیسې چې نه ما ته بادشاہ سلامت پیر چې 1 روپے به تم نه لې دا نکاح شو او بیا نجاشی بادشاہ دا ډیر خپ عزت سره ډیر خپل پروتوکول سره دا مدینی منورې ته رخصت کړه نجاشی بادشاہ بیا په سن 9 هجری کې بیا د وفات شو په خپل مرګ باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی په ذریعہ سره خبر ورکړی شو چې نجاشی بادشاہ وفات شوی دی بخاری کې دا روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې اعلان وکړ چې تاسو ورو نجاشی بادشاہ وفات شوی دی راځي چې پابند جنازه وکړو جابر بن عبد الله رضی الله عنه چې زم پای خلکو کې وما موږ د مدینه منورې نه بار وروته امونږه نجاشی بادشاہ باندې غایبانه جنازه وکړه وی 2 صفونه یا 3 صفونه شاته جوړ شو او نبی علیہ السلام مخ کې ودرېدو
او په نجاشي بادشاه باندې غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه نبی علیہ السلام صرف په 2 کسانو کړی ده، د دین علاوه په نور خلکو باندې نه کړی. ما په خپل کتاب د تعزیت کې پورا باب په دې خبر باندې لیکل دی او د نجاشي بادشاه د وفات واقعا ما لیکل ده او د جنازې د غایبانه تفصیل ما باقاعده لیکل دی چې څوک کولی شي څوک نشي کولی او هغه واقعات ما لیکل دي چې په کوم خلکو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غایبانه جنازه کړی ده. یو په د باندې کړی را او یو په معاویه بن معاویه المزنی رضی الله تعالی عنہ باندې نبی علیہ السلام غایبانه جنازه کړی و. دلته مدینه منوره کې او نبی علیہ السلام په تبوک کې ولته کې او جنازه پیښه و. نو نجاشی بادشاہ مې چې کوم جنازه غایبانه شوه دا خصوصیت د نبی علیہ السلام. غایبانه جنازه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیمه جایز نه ده، ځکه په زرګونو صحابه شهیدان شوي دي او ځای په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای باندې غایبانه جنازې نه دي کړي، صرف په دې باندې کړي. دا خصوصیت دی حضراتو. بهر حال دې آیتونو کې د نجاشی بادشاہ او داغه چې کوم ملګری دي دا یا کسان چې راغلو او دی قرآن اورید او وی جړلو او زړونه نرم شو، دای بیان دی. و اذا سمعوا او کلا چې دی ووري ما انزل الى الرسول، داغه چې کوم نو مسلم نصارا او دای بیان دی چې کله دی ووري ما انزل الى الرسول اسو چې نازل کړی شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، ان قرآن کریم چې کله دی ووري نو د دې سهال دین خان دی او نه انکار کی او نه مذاق او استهزاء کی، بلکې ترا اعینهم تبوینی سترګې د دی تفید من الدمع فاد یفید هغه وخت ویل کیږي چې کله یو سیز ډک شي او د ډکېدو نه بعد هغه د غاړو نه بیا یو سیز وغورځيږي. پیاله ډک شو، ګلاس ډک شو او دای نه غوبو اچي بل طرف ته وړي دی ته لګي فاد یفید. دلته کې تفید من الدمع دیم دومره یره په دی باندې راشي د قرآن د وجنه چې دا زړه دومره نرم شي چې دا غي اثر په سترګو باندې شي. دا سترګې د زړه تعبیر کی د سترګو د لار لته تللی دا نه چې کله ل ډک شو دا غي لار بیا سترګې دي نو وب بیا په سترګو باندې را بهيږي چې سترګې ډکې شي د وخت کو نه هم هوا کتر ورځيږي نو تفیدو بهيږي دا من الدمع د وخت کو نه مبالغه را دیونه چې د سترګو نه وخت کې بهيږي. قرآن وی د سترګې بهيږي ان دومره ډیر جاړي دي دومره د وخت کو نه ډکې شي چې قریب را چې د سترګې کتر وبهيږي. الانکه د سترګو نه وخت کې بهيږي سترګې نه بهيږي سترګې په ځای باندې دا مبالغه وکړه. تفید من الدمع دا سترګې بهيږي د وخت کو نه الانکه مراده وخت کې نه بهيږي. مما عرفو من الحق د وجه داینا چې دیو پیجن د حق لرا حق یو پیجن د اثر پیو کو د دی وجه په جلا شو. یقولون دی وای ربنا ای رب زمونږه آمنا ایمان ورو مونږه فاكتبنا مع الشاهدین مونږه ولیکا د گواہی کوونکو سره. فاكتبنا یعنی مونږه شمیر کا مع الشاهدین د گواہی کوونکو سره. گواہی کوونکو څوک دي؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ منگم ایمان نوڑو دی امت کی اس منگم شامل کے منگ عیسائیان اس نہیں منگم امت محمدیہ کیو منگم دی سر یوزے کے پگواہے کے منگم راولی. وما لنا لا نؤمن باللہ یہود پدی اعتراض کو دمر زرم ایمان نوڑو دمر زرم چکنو میدان بیلو تاسو خراغلی دا مناظری دا پاروے مقابلی دا پاروے تاسو اکڑو دیو تا جواب ورکی وما لنا او سر کاوت ته زمون د پاره او سب عايز ته زمون د پاره لا نؤمن بالله چې موږ ایمان رونړو په الله تعالی باندې. وما جاءنا او په هاسو چې راغلی مونږ ته من الحق د حقنا موږ په الله ایمان ولې نه وروړو په حق بیان به ایمان ولې نه وروړو. ونتمو ان يدخلنا او موږ تمه لرو امید لرو ان يدخلنا چې داخل کې موږ له ربنا رب زمونږه یو زمون دا امید او تمه ده چې الله مونږ نیکانو خلقو کې داخل کې نیکانو خلقو کې داخله در پر ایمان شرط چې ایمان نه وروړو نو څنګه نیکانو خلقو کې داخليږو تش په ارزوګان هونه کې کنا او تش خو په دینه چې مونږ ابا او اجداد نیکان خلق خپل عمل پکاري
تانوی رحمت الله علیه بیان القرآن کې لیکلی دی ویدین دا معلومه شوه چې جنت ته داخلېدو لپاره ایمان ضروری دی او عمل ضروری دی. مع القوم الصالحین سره د قوم نیکانو خلکو سره چې الله موږ یو ځای کې. انبیاء کرام دا دعاګانې کړې دي چې موږ نیکانو خلکو سره یو ځای کې. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یوسف علیہ السلام دا دعا کی د ایمان او د اسلام په حالت کې وفاتی او نیکانو خلکو سره یو ځای شو. بلکې فکتمنا مع الابرار موږ نیکانو خلکو سره ولیکي او شمیر کې. او قرآن کې فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی الله زما نیکانو خلکو سره یو ځای شه. د قیامت په ناشنا ډلې به وي، د فرعون به خپله ډله وي، د ابوجهل به خپله ډله وي، د شیطان به خپله ډله وي، د نیکانو خلکو به ځان له جماعتي. ملقوم الصالحین د نیکانو خلکو سره به لایقېږي چې کله ځان نیک کې او نیکانو خلکو سره کینی پاسې د تبعی سره یو ځای شي. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. شاعر وی نیکانو خلکو سره مینه دا محبت کوم، حالانکه خپل نیک نیما خو دې سره مینه کوم او دا مینه سره دی وجنه کوم چې الله تعالی مام نیک کی د دې مینې د وجنه د محبت د وجنه. فاصابهم الله پس الله تعالی بدل ورکړه دیتا. الله ردی ایمان او ردی دا گواهی ارسل الله تعالی قبول کړو. الله تعالی دې بدل ورکړه، الانکه بدله خو آخرت کې ملاويږي، بس اوس نه ملو شو. الله تعالی وعده را چې ګویا کې اوس نه وته ملو شو. فاصابهم الله پس الله تعالی بدل ورکړه دیتا بما قالوا ای بقولهم په سبب د وینا د دی. ابدله څه شیره جنات باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې روان به لاندې نه نهرونه خالدین فیها همیشه پاتې کیدونکو دي پای کې. وذالک جزاء المحسنین او دا بدله د نیکو کارو ده. آیت کې د قیامت پورې یو بیان وکړو، ان دا خصوصیت صرف د خلکو نه دی، تر قیامت پورې داسې بکیږي چې څوک ایمان نوړي، څوک نیک عمل کې د الله نه تم ساتي، الله هم دغه شان خپل بدله دی ورکي. والذین کفروا او ها کسانو چې کفر یو کو، کوم عیسایانو چې ایمان رونړو کفر وکړو، وکذبوا دروجن وګڼلو بیااتنا آیاتونه زمونږه یعنی قرآن لرا، نو دای بس کیږي اولئک اصحاب الجحیم دا خلق چې د خاوندان د جهنم دي. جهنم اصل کې هغه کند ته وي چې پای کې د ډېری مودین اور بلیږي او دا اور د ډېر زمانې نه چې تمړم نشي او کم نه ته جهنم وي، چې کم دی کې اور ډېر زیات بل شي ډېر خطرناک وي. نو جهنم هغه ته دا خاوندان د جهنم دي او جهنم په جهنم کې او طبقم ده. نو اصحاب الجحیم وي ان دی با اور سره لازم ملزومی، اور با دین نه جدا کیږي، دی با د اور نه جدا کیږي، وای کې دی اور والده اصحاب الجحیم همیشه لپاره جهنم والے بوي. او کله چې دی اوري هغه سوچ نازل کړی شری پیغمبر علیه السلام ته تبوینی سترګې د دی چې بایږي د وښکونه د وجې دای نه چې دیو پیجندو حق لره. وای دی ای رب زمونږه ایمان وروړو مونږه مسئولی کې مونږ لره د گواهی کوونکو سره او سو شو مونږ لره چې مونږ ایمان وروړو په الله تعالی باندې او په هغه سوچ راغلی دی مونږ ته د حق نه او مونږ تمه لرو دا چې داخل کې مونږ رب زمونږه سره د قوم نه قانونا. پس بدل ورکړه دی ته الله تعالی په سبب د وینا د دی باغونه چې روان بوي لاندې نه نهرونه همیشه پاتې کېدونکو دی پای کې. او دا بدل نیکو کارو ده. او هغه کسانو چې کفر یې وکړو او دروغجن وګڼو آیتونه زمونږه، دا کسان چې دی خاوندان د جهنم دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وإذا سمعوا أو کله چې دی ووري ما انزل الى الرسول قرآن چې نازل کړی شوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ترى اعینهم تبوینی سترګې د دې تفید من الدمع چې بهیږي د اوښکونه مما عرفوا من الحق د وجې د عینه چې دی وپېژندلو حق لره یقولون دی وایي ربنا اے رب زمونگا آمنا من ایمان روڑو فاکتبنا مع الشاہدین پس تولی کمونگا دا گواہی کونکو سرا وما لنا او سبع است زمون دا پارا لا نؤمن باللہ چی من ایمان درو نڑو پا اللہ تعالی وما جاءنا او پہا سوچ راغلی لمونتا من الحق دا حقنا ونطمع ان يدخلنا او منگا تملرو دا چی داخل بکی منگ لرا ربنا رب زمونگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانو فاصابهم اللہ پس بدلور کردیتا اللہ تعالی بما قالو فسبب دوینا ددوی جنات باغنا تجری من تحتها الانہار چروان بی لاندی دائین نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ پاتی کی دن کی بیدی پائی کی وذالک جزاء المحسنین او دا بدل نیکو کارو دا والذین کفروا او ها کسانو چی کفر یوکلو وکذبو او دروجن یوگنل بی آیاتنا آیتنا زمونگا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان چی دی خاوندان د جهنم دی په دې مخکې آیت مبارکه کې څومره مذاهب دی په ټولو کې د دریو مذهبونو بیان وکړو چې د مشرکانو د یهودو مسلمانانو سره دشمنی ډیره ده او نفرت یې ډیر دی او دای په مقابله کې د عیسایانو نرمی ده مسلمانانو ته نرم دي او ډیر نږدې دي ځکه چې دی تکبر نه کوي او پدې کې درویشان او عالمان دي اوس پدې آیتونو کې د بعضی عیسایانو د نصاراو بیان کی چې دې کې داسې خلک مشته چې هغه حق پرستی چې کله دی قرآن ووري د قرآن پدې دومره اثر وکړي چې ردی سترګې د اوښکو نه ډکې شي او اوښکې یې د سترګو نه روانې شي او بیا اقرار وکړي ایمان نه وړي او د الله تعالی نه د جنت امیدواري دی آیتونو کې بیان دی چې کله مکه مکرمه کې د مسلمانانو دایره تنگ شو د کافرانو ظلمونو زیاتی سیوا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې ما ته معلومه شوې ده چې په حبشه کې کوم بادشاه دی ناډیر حق پرست عادل دی هغه په خپلم ظلم نه کوي او نور خلکم ظلم ته نه پریزي نو تاسو الته لړ شئ الته کې پناه والئ نو لومبۍ ځل باندې 12 کسان مکې مکرمې ته لاړو او بیا 80 کسان نور لاړلو چې کله مسلمانان حبشې ته روان شو دلته کافرانو ته پته ولګېده نو کافرانو یو وفد تیار کو او هغې له تحفې تحایف هم ورکړو چې دا اوسئ او نجاشي بادشاه ته ورکئ او د مسلمانانو خلاف دغه ذهن سازي وکړي او پروپیګنډه وکړي چې دا زموږ غلامان دي او دی مکه مکرمه کې بغاوت اختیار کړو فساد خور کو او بیا رو تختیدلو او دلته کې هم دی بغاوت خور کی او دی با فساد بو کې احساس او امن او امان به خراب کی د نجاشی بادشاہ ذهن د دی خلاف کې اول دی تحفه تحائف هم داسې تیار کړو چې بادشاہ په دې کې راشي یک طرفه فیصله بو کې او دی به د خپل علاقې نه وباسي چې کله دا وفد راغی او نجاشی بادشاہ سره ملو شو نجاشی بادشاہ خپل نوم اسحمو صاد سره دا ډیر نیک انسان او د انجیل شریف عالم نو دا وې داسې فیصله نشم کولی
لومبي به زه را کسان راغواړم، زه به دې وینم، دې سره به خبرې اترې کوم، د نه بعد به بیا فیصله کوم. خیر دی چې کوم صحابه و ای پسې پیغام ولېږو. دا وخت کې د نبی علیہ السلام د تره زوی جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ مای کو مسلمانان راغلل نجاشي بادشاہ دربار ته. لومبني کار خودی داو کو چې دی نجاشي بادشاہ ته سر ښکته نه کو. هغه زمانه کې طریقه دا و چې سړی به دربار ته راتو نو بادشاہ ته به د سجدې په شان سر ښکته کو به. نو مسلمانانو دا کارونه کو. دا مکی والا ډېر خوشحاله شو چې زموږ ته مکملو شوه. موږ چې وګورئ دې سو د دربار آداب هم نه مني. خیر بیا نجاشي بادشاہ دین تپوس وکړه تاسو څه وایئ، د کم دین دعویدار یې؟ تاسو عیسی علیه السلام باره کې او د مریم بیبي باره کې څه وایئ؟ نو جعفر طیار رضی الله عنه خپلو کې مشوره کړې وه. دیوی که ارسی حق خبره وکړو، نه به خوشامدي کو، نه به چاپلوسی کو، نه به د ځانه بیان کو. بس موږ ته چې نبی علیہ السلام سویلی بس حق به وایو. جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ وی چې د مریم بیبي باره کې پوره صورت نازل شوی دی، سوره مریم، او پای کې د عیسی علیہ السلام ذکر هم دی. یو آیتو نو جعفر طیار رضی الله عنه د سوره مریم تلاوت شروع کو. او ایک چونکه د مریم بیبي ذکر هم دی، د عیسی علیہ السلام او د زکریا علیہ السلام، چې کله دا آیتونه وی د نجاشي بادشاہ د سترګو نه اوښکې روانې شوې. او دا خو ډېر ناشنا کلام دی، او دا خو بالکل هم زمونږ د کتاب په شانتې کلام دی، څنګه چې زمونږ انجیل شریف کې کوم مضمون د عیسی علیہ السلام باندې دا خو بالکل دغه شانتې دی. او نجاشي بادشاہ دا وی چې تاسو زموږ په دې ملک بالکل آزاد اوسېږئ، چې کوم ځای کې اوسېږئ په تاسو هېڅ قسمه پابندي نشته دی. او کافرانو ته خپلې تحفې تحایف واپس کړو چې دې ته تاسو باغیان وایئ او فسادیان وایئ. دا خو امن و امان والا او ښکلی پیغام والا او کلام والا خلق دی. خیر په دغه موقع نجاشي بادشاہ ایمان درونړو. چې کله نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو، نجاشي بادشاہ خپل زوی چې و هغه یې راولېږو یو وفد سره د نبی علیہ السلام د ملاقات دپاره. خو چونکې د الله شان دی، د سودان نه او د حبشې نه چې مدینې ته راځي نو منځ کې سمندري لاره ده، نو په کشتۍ او په جهاز کې به راځي. نو هغه زوی او وفد چې و هغه لاره کې طوفان راغی او کشتۍ ډوبه شوه او پای کې زوی وفات هم شو. دا وفد مدینه منورې ته رونه رسېدو. په اووم کال د هجرت باندې 8 کسان د ملک شام نه راغلي حبشې ته. او چې حبشې ته که مسلمانانو هجرت کړو نو هغې راتلو مدینه منورې ته. دې کې دا جعفر طیار رضی الله تعالی عنه او نورم صحابه. نو دغه 8 کسان د ملک شام او 62 کسان د حبشې خپلو، نو دا 80 کسانو. نو دی مسلمانانو سره یو ځای رالو. ځکه مسلمانان واپس راتلو مدینه منورې ته، دیو تنګ به سره یو ځای لړ شو. نو دا 80 کسان چې کله رالو مدینه منورې ته، نبی علیہ السلام سره ملاقات شو. نبی علیہ السلام د دې مخې ته د سورۃ یاسین شریف تلاوت شروع کو. نو دلته کې یهود هم خبر شو چې ډېر لوی وفد راغلی دی د حبشې نه، دیم دا ډېر شرارتیان خلک دی، دیم رالو. او دغه 80 کسان دی کې دا یو څو کسان چې په عربي بالکل پوهېدلو، پای کې بحیره راهب او ادریس او اشرف او ابرهه او سمامه قسم او دورید او ایمنو، دا یو څو کسان دی په صحیح عربي پوهېدلو. د نور لمسنه سوارته مفهوم، لیکن دا 8 کسان ښه په عربي پوهېدل. نبی علیہ السلام چې کله دی ته سورۃ یاسین شریف تلاوت شروع کو، د دې 80 کسانو د سترګو نه اوښکې روانې شوې او دی ښه وجړلو. او بیا دی هیرې کې ایمان هم راوړو چې دا خو ډېر ښکلی کلام دی، ډېر مناسب کلام دی. چې کله دی ایمان راوړو نو د یهودو والا پیغور او طعنې شروع کړې چې ډېر سادهګان یې او ډېر کمعقل یې که نه، نام سوچ کو، نام چا سره مشوره وکړه، نام استخاره وکړه، خو بس رالی او دغه په خبرو کې او دغه د کلام نه متاثره شو، ایمان هم راوړو. دا ایمان 2000 خلک راوړي، دا عقیده 2000 خلک قبلي.
څه کم عقل یې سادهګان خلک یې. دی ورته ووایي لکه موږ ایمان ولې راونړو؟ یو موږ د الله نه دا تمه ساتو چې الله موږ له جنت راکړي. جنت دپاره شرط ایمان دی او ایمان موږ راونړو جنت به موږ ته څنګه میلاویږي؟ د جنت دپاره عمل او ایمان شرط دی. نو موږ د الله نه د جنت امیدوار یو چې موږ نیکانو خلکو سره یوځای شو. نو د هغې لپاره ایمان وړل خامخا شرط دی. نو دی یهودو ته دعوت شروع کوم. دا ایمان داسې ناشنا دولت او سرمایه ده چې انسان کې راشي نو انسان بیا غلی نشي پاتې کېدی. دی به همه بیا داعی جوړیږي او دعوت به ورکوي بیا خلکو ته. هغه ردي څنګه ایمان نه وړو یهودو ته دعوت شروع کو څنګه به موږ ایمان نه وړو؟ دا نه چې ګنې شک کې پرېوتلو او یا دا وایي چې تاسو هم ښه وایئ زه ټیک ته فوراً هغې ته دعوت شروع کو چې موږ به ایمان ولې نه وړو چې موږ د الله نه دا تمه امید ساتو چې الله دې موږ له جنت هم راکړي او بغیر دو. نجاش دا وفد چې کله واپس لاړو دا او یا کسانو نو دی نجاشي بادشاه ته وایي چې دغه شانو نبی علیہ السلام داسې انسان دی او دغه شانتي کلام دی. هلته نجاشي بادشاه هم ایمان قبول کو خو دی مدینې منورې ته راغلی نه دی ځکه چې داسې ضروریات او داسې بادشاهي انتظامات دا په ذمه باندې وو چاته موقع میلاو نه شوه. بیا چې کله د ابو سفیان رضی الله عنه دا لور چې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دې خاوند نصرانی شو او نصرانیت کې بیا مړم شو. هیڅ ډېر لوی غم ورسېدیم هجرت کړو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناسب وګڼلو چې دا د سردار لور ده د ابو سفیان او زما د وجنه ایمان قبول کو بیا تللی وه حبشې ته او هلته کې به لا په مسافرۍ کې پردي وطن کې لا کونډم شوه. خاوند یې له یو خوا نصراني شو دا لوی غم دی بیا مړم شو په حالت کې. نبی علیہ السلام مناسب وګڼل چې د دې غمجویي د هغې دلاسا ته میلو شي زه به سره خپله نکاح وکړم. بیا نبی علیہ السلام پیغام ولېږه حبشې ته نجاشي بادشاه ته چې ته دغه د ایمان دی وخت کې راوړو چې ته د ماره طرف نه وکیل شه او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دې خپل نوم رملو ام حبیبه ورته وایي چې ته ما له دې سره نکاح وکړه. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وی زما چې څنګه عدت پوره کېدو ما یو خوب هم ولیدو. دا خوب نه ما ته دا معلومه شو چې کېدی شي نبی علیہ السلام ما سره نکاح وکړي. او چې څنګه زما عدت پوره شو نو سار له د نجاشي بادشاه چې کوم نو قاصد راغی یو وینځ راولېږله او ما ته وی چې د الله نبی تا سره نکاح کول غواړي. زه دومره خوشحاله شوم د ډېرې خوشحالۍ نه بیا ټایم کې زما په لاس چې کوم بنګړي وو نا بنګړي مې وباسله او د خوشحالۍ نه مې وکړه چې دا خو ډېر ناشنا زیری دې راباندې وکړو. او بیا سار له چې کوم دی نو د دې طرف نه یو بل صحابي دی سعید رضی الله تعالی عنہ یا خالد ابن سعید رضی الله عنہ شو او د نجاشي بادشاه د نبی علیہ السلام طرف نه وکیل شو او دا نکاح شو ادا کړو او ام حبیبه رضی الله عنها باقاعده وروړي. هغه بیا د ډېر خوشاله نه په ټیم باندې هغه وینځي ته نورې پیسې ورکړي لیکن هغه وینځي هغه ارس واپس کړو هغه کړي هم واپس کړي پیسې چې نه ما ته بادشاه سلامت وي چې 1 روپۍ به تم نه لې. دا نکاح شو او بیا نجاشي بادشاه دا ډېر ښه په عزت سره ډېر خپل پروتوکول سره دا مدینې منورې ته رخصت کړه. نجاشي بادشاه بیا په سن 9 هجری کې بیا دی وفات شو په خپل مرګ باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی په ذریعه سره خبر ورکړی شو چې نجاشي بادشاه وفات شوی دی. بخاری کې دا روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې اعلان وکړو چې ستاسو ورور نجاشي بادشاه وفات شوی دی راځئ چې پابند جنازه وکړو. جابر بن عبد الله رضی الله عنه چې زم پای خلکو کې وما موږ د مدینه منورې نه بار وروتو او موږ نجاشي بادشاه باندې غایبانه جنازه وکړه. وی 2 صفونه یا 3 صفونه شاته جوړ شو او نبی علیہ السلام مخ کې ودرېدو او په نجاشي بادشاه باندې غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه نبی علیہ السلام صرف په 2 کسانو کړې ده د دین علاوه په نور خلکو باندې نه کړې. ما په خپل کتاب د تعزیت کې پورا باب په دې خبر باندې لیکل دی او د نجاشي بادشاه د وفات واقعه ما لیکل ده او د جنازې د غایبانه تفصیل ما باقاعده لیکل دی چې څوک کولی شي څوک نشي کولی.
او هغه واقعات ما لیکلي دي چې په کوم خلکو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غایبانه جنازه کړې ده. یو په د باندې کړې ده او یو په معاویه بن معاویه المزنی رضی الله تعالی عنہ باندې نبی علیہ السلام غایبانه جنازه کړې و. دې دلته مدینه منوره کې او نبی علیہ السلام په تبوک کې ولته کې او جنازه پیښې و. نو نجاشی بادشاہ مې چې کوم جنازه غایبانه شوه دا خصوصیت د نبی علیہ السلام. غایبانه جنازه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیمه جایز نه ده، ځکه په زرګونو صحابه شهیدان شوي دي او ځای په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای باندې غایبانه جنازې نه دي کړي، صرف په دې باندې کړي. دا خصوصیت دی حضراتو. بهر حال دې آیتونو کې د نجاشی بادشاہ او داغه چې کوم ملګری دي دا یا کسان چې راغلو او دی قرآن اورید او وی جړلو او زړونه نرم شو، دای بیان دی. وَإِذَا سَمِعُوا او کلا چې دی ووري ما انزل الى الرسول داغه چې کوم نو مسلم نصارا او دای بیان دی چې کله دی ووري ما انزل الى الرسول اسو چې نازل کړی شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ان قرآن کریم چې کله دی ووري نو د دې سهال دین خان دی او نه انکار کی او نه مذاق او استهزاء کی، بلکې ترا اعینهم تبوینی سترګې د دی تفید من الدمع فاد یفید هغه وخت ویل کیږي چې کله یو سیز ډک شي او د ډکېدو نه بعد هغه د غاړو نه به یو سیز وغورځيږي. پیاله ډک شو، ګلاس ډک شو او دای نه غوبو اچې بل طرف ته وړي ته لګي فاد یفید. دلته کې تفید من الدمع دیم دومره یره په دی باندې راشي د قرآن د وجنه چې دا زړه دومره نرم شي چې دا غي اثر په سترګو باندې شي. دا سترګې د زړه تعبیر کی د سترګو د لار لته تلې ده نه چې کله ل ډک شو دا غي لار بیا سترګې دي نو وب بیا په سترګو باندې را بېږي چې سترګې ډکې شي د وخت کو نه هم هوا کتر ورځيږي نو تفیدو بایگی دا من الدمع دا اوخ کنا مبالغه را دیونه چې د سترګو نه اوخ کی بایگی. قرآن وی د سترګې بایگی یعنی دومره ډیر جاړي دي دومره د اوخ کنا ډکی شي چې قریب را چې د سترګې ښکته بایگی. الانکه د سترګو نه اوخ کی بایگی سترګې نه بایگی سترګې په ځای باندې دا مبالغه وکړه. تفید من الدمع دا سترګې بایگی د اوخ کنا الانکه مراده اوخ کی ته نه بایگی. مما عرفو من الحق دا وجه داینا چې دیو پیجن د حق لرا حق یو پیجن د اثر پیو کو د دی وجه په جلا شو. یقولون دی وای ربنا ای رب زمونږه آمنا ایمان ورو مونږه فاكتبنا مع الشاهدین مونږه ولیکا د گواہی کوونکو سره. فاكتبنا یعنی مونږه شمیر کا مع الشاهدین د گواہی کوونکو سره. گواہی کوونکو څوک دي؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ منگم ایمان نوڑو دی امت کی اس منگم شامل کے منگ عیسائیان اس نہیں منگا امت محمدیہ کیو منگم دی سر یوزے کے پگواہے کے منگم راولی. وما لنا لا نؤمن بالله یہود پدی اعتراض کو دمر زرم ایمان نوڑو دمر زرم چکن میدان بیلو تاسو خراغلی د مناظری د پاره مقابلی د پاره تاسو وکړو یو ته جواب ورکړي وما لنا او سر کاوت زمون د پاره او سب عیست زمون د پاره لا نؤمن بالله چې موږ ایمان رونړو په الله تعالی باندې. وما جاءنا او په هاسو چې راغلی مونږ ته من الحق د حقنا مونږ په الله ایمان ولې نه وروړو په حق بیان به ایمان ولې نه وروړو. ونتمع ان يدخلنا او مونږ تمه لرو امید لرو ان يدخلنا چې داخل کې مونږ لر ربنا رب زمونږه یو زمونږ دا امید او تمه ده چې الله مونږ نیکانو خلقو کې داخل کې نیکانو خلقو کې داخله در پر ایمان شرط چې ایمان نه وروړو نو څنګه نیکانو خلقو کې داخليږو تش په ارزوګان هونه کی کنا او تش خو بدینه چې موږ ابا او اجداد نیکان خلق خپل به عمل پکاري. تانوی رحمت الله علیه بیان قرآن کې لیکلی دی ویدین دا معلومه شوا چې جنت ته داخله در پر ایمان ضروری دی او عمل ضروری دی. مع القوم الصالحین سره د قوم نیکانو خلقو سره چې الله موږ یوځای کې انبیاء کرام دا دعاګانې کړې دي چې موږ نیکانو خلقو سره یوځای کې
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام دا دعا کی د ایمان او د اسلام په حالت کې وفاتی او نیکانو خلکو سره یوځای شو. بل دی فکتمنا مع الابرار، مونږ نیکانو خلکو سره ولیکي او شمیر کې. او قرآن کې فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، الله زما نیکانو خلکو سره یوځای شه. د قیامت په ناشنا ډلې به وي، د فرعون به خپله ډله وي، د ابو جهل به خپله ډله وي، د شیطان به خپله ډله وي، د نیکانو خلکو به ځان له جماعتي. ملقام الصالحین، د نیکانو خلکو سره به لایق کېږي چې کله ځان نیک کې او نیکانو خلکو سره کینی پاسې د تبعی سره یوځای شي. احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. شاعر وی نیکانو خلکو سره مینه دا محبت کوم، حالانکه خپل نیک نیما خو دې سره مینه کوم او دا مینه سره دی وجنه کوم چې الله تعالی مام نیک کې د دې مینې د وجنه د محبت د وجنه. فاصابهم الله، پس الله تعالی بدل ورکړه دیتا. الله ردی ایمان او ردی دا گواهی ارسل الله تعالی قبول کړو. الله تعالی دې بدل ورکړه، الانکه بدل خو آخرت کې ملاويږي، بس اوس نه ملو شو. الله تعالی وعده را چې ګویا کې اوس نه وته ملو شو. فاصابهم الله، پس الله تعالی بدل ورکړه دیتا بما قالوا، ای بقولهم، په سبب د وینا د دی. بدله څه شیره؟ جنات باغونه دي تجری من تحتها الانهار، چروان به لاندې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه پاتې کېدونکي دي پای کې. وذالک جزاء المحسنین، او دا بدله د نیکو کارو ده. آیت کې د قیامت پورې یو بیان وکړو، ان دا خصوصیت صرف د خلکو نه دی، تر قیامت پورې داسې بکیږي چې څوک ایمان نوړي، څوک نیک عمل کې د الله نه تم ساتي، الله هم دغه شان خپل بدله دی ورکی. والذین کفروا، او ها کسانو چې کفر یو کو، کوم عیسایانو چې ایمان رونړو کفر وکړو، وکذبوا دروجن وګڼلو، بیااتنا آیاتنا زمونږه یعنی قرآن لرا، نو دای بس کیږي. اولئک اصحاب الجحیم، دا خلق چې د خاوندان د جهنم دي. جهنم اصل کې هغه کند ته وی چې پای کې د ډېری مودین اور بلیږي، او دا اور د ډېر زمانې نه چې تمړم نشي او کم نه ته جهنم وي، چې کم دی کې اور ډېر زیات بل شي ډېر خطرناک وي. نو جهنم هغه ته دا خاوندان د جهنم دي، او جهنم په جهنم کې او طبقم ده. نو اصحاب الجحیم وي، ان دی به اور سره لازم ملزومی، اور به دین نه جدا کیږي، دی به د اور نه جدا کیږي. وایي کې دی اور والده اصحاب الجحیم همیشه لپاره جهنم والا بوي. او کله چې دی ووري هغه سوچ نازل کړی شوی پیغمبر علیه السلام ته تبوینې سترګې د دی چې بایږي د وښکونه د وجې دای نه چې دیو پیژندو حق لره. وای دی ای رب زمونږه ایمان وروړو مونږه، پس اولی کې مونږ لره د گواهی کوونکو سره، او سو شو مونږ لره چې مونږ ایمان وروړو په الله تعالی باندې، او په هغه سوچ راغلی دی مونږ ته د حق نه، او مونږ تمه لرو دا چې داخل کې مونږ رب زمونږه سره د قوم نه قانونه. پس بدل ورکړه دی ته الله تعالی په سبب د وینا د دی باغونه چې روان بوي لاندې نه نهرونه، همیشه پاتې کېدونکي دی پای کې. او دا بدل نیکو کارو ده. او هغه کسانو چې کفر یې وکړو او دروغجن وګڼو آیتونه زمونږه، دا کسان چې دی خاوندان د جهنم دي.